سورہ الضحى پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کافر تپوس کو دیو درې سوالونو هغه ورته سبا به جواب درکم ان شاء الله یو نوی سیونه ان شاء الله نه مسلمان باید ان شاء الله وې د سبا لپاره کوم کار چې نن یعنی غنټه پس کې یا سې اراده لري کول نو سوای ان شاء الله چې الله توفیق در سره شامل حال نو پیغمبر اسلام ان شاء الله هیڅ وې نوی نو سورہ وحی مؤخر شو جبرئیل امین رانغه جبرئیل امین رانغه انو کافرانو تغنی ورکړ رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته ویغه شیطان جوړستاره خبرونه نه راړي معاذ الله ورته تعالی جوړستا شیطان خبرونه نه راړي که خدای در سره تعلق ختم کړ ځکه موږ سره دی وعده کړی دا جواب دی رانه کړ نو الله تعالی جوابونه ورولېګل قرآن دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې اول کوئی رد وکړه کافرانو باندې چې نه خدای تاسو سره تعلق چرته ختمای ته خدای الله محبوب یوا زما خبره چې دا خدای وحی مؤخر کړ وحی سره دی ډیلی شو نو دوه طبقه وی د پیغمبر علیه السلام متعلق یو کافران چې هغه دا نه منل چې توحید دی وې دې رضانه جوړي یا شیطان ولا زم کې خبره واچلې بیا خلکو ته کوي صحیح نه الله تعالی وې کې رضانه خبره جوړولې خو بیا به دوی د تعنی او پیغورونو نه ورته پرندر ورته ټول جواب نه ورکړي خدا ته چې انتظار کې جواب تا دې معنا چې رضانه خبره نه کې څو پورې ته اطلاع نه راغلي او دې څه خلک او وی داوي چې دا پیغمبر په هر سبانه عالم دی پیغمبر نو الله تعالی دا غي عقیده صالحه کړه چې نسو پورې اطلاع الله نه ورکړي دې باندې پوهیږي اتر ورځې یا سبق نه وقت اهم نه دی بس صرف دا فلسفه اهم ده والضحى قسم دې پرانا د انور باندې د انور چې تقریبا 9 بجې خسپین شي دې ته وخت سوې د ضحى والضحى قسم دې پرانا د انور باندې چې انور وی نورنات جدا کړي نشي واللیل قسم دې شپه باندې ذا سجا چې کله دا تور شي نو چې شپې نو تورواله جدا کړي نشین الله تعالی وی لکه نور چې وی رڼا به وي دا څنګه کې دې نشي کېده چې نور دی وی رڼا دی نه دا بیا قیامت دی شپه دی وی او تیار دی نه دا الله تعالی وی لکه چې نور نه رڼا نه جدا کیږي شپه نه تیار نه جدا کیږي الله تعالی هم تاسو سره تعلق دغه څنګه ختمي ما ودعك نقول الله تعالی ودعك دا ودع معنا دا بای بای وی ها ګډ بای فارغه دې څه وی تودیع ما ودعك ربك ند رخصت کړي تعالی پروردگار تا یعنی نه پرې خو دې تعالی پروردگار تا وما قلا ان الله تعالی غصه شوی تا کلامانه غصه کېدل ولل اخرت اقامك للآخرت دارستنه حالت خیر لك من الاولى بهتر دې تعالی پارا دړم بني حالت اوس پیغمبر اسلام ته وحی چې براتلا حضور اسلام باندې ډېر بوج لکه ما بوج یو خو چې نشي کوله به نو ډېر بوج به ځکه ما تاسو ته د حضور اسلام عصبي نظام بټول شاید کېده په لرزش په سخت یخنۍ کې هم د حضور اسلام بدن خولې راوتی صحیح حضور اسلام بدن دی ځکه دا شي کول ډېر مشکل کار الله کلام صحیح یوا زم بیا کنوي کول دا غینم زیات مشکل کار وکړه زناور زمانه خبر ته وړاندې کېده ابو جهل او ابو لهب ای خبر ته وړاندې کېده بلکې یو خبره سره پیغمبر له مقابله کوله نو دا یو دیم تکلیف نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له لګ ریلیکس کېدل پکارو څه پکارو چې لګ ریلیکس شي نو بس سروته په ریسیوینګ او کنده کول ځوړ بن شو چې ته لګ چټی ده څه چټی ده اتره بیا سلوي خو چټی ده چټي سره ریلیکس کنه عبدالباری دور بلی پاسي ساری ځکه سره وایي ریلیکس ده صحیح یوا او دیمه ده چې اخر درسته حالت دروازنی تعالی پر په دې اعتبار به تر دي چې څه خلکو زین کې خبر راځي چې نه دا پیغمبر د ځانه خبرې نه کوي که د ځانه کولی نو دا اثر وځي یا سلوي خلک به انتظار نو کړي د مونږ ته غونو ته غاړه نه وي خو دې خدا ارث اوریدل او غل ناستو دې معنا چې دې په خپل خبرې نه کوي چې څو پر وته میسج دی راغلی ولل اخرت اقامك دارستنه حالت خیر لك بهتر تار پارا من الاولاد بني حالت ولا سوف يعطيك اذر چې درب کی تعالی ربستا فترزان تب خوشاله شي سبدل درکی چې ست واړي سبدل کی چې ست الله تعالی واقعي ورکړ الله تعالی مرګري ورکړ داسې مرګري چې ځان قرباني کو الله تعالی حکومت ورکړ داسې حکومت چې ټول دنیا دی لري داسې حکومت علم یجدک اوس پیغمبر علیہ السلام تعالی تسلی ورکړي چې ته وریز وکوا تکلیفونه راځي دنیا کې خو ته دې تم ګور کنه تاسو الله احسانات هم کړی علم یجدک آیا نو مندل تعالی پروردگار تا یتیم فآوا نو زای تعالی درکړه حالانکه ته کو چې پیدا کېدی نو پلار دې نو یتیم پیدا وې حصول له مقام درکو په دې علاقه کې
سورہ میں اعلیٰ کے یتیم خلق تیلے ور گئے ہوتا میں پیغمبر کرے علم یجدک یتیما فآوا آیا نو مندر تعالی اللہ تا یتیم فآوا نزای درک تعالی ووجدک امندر واللہ تعالی تعالی ضوالا بے علم ضوال مانا بے علم سے پیغمبر علیہ السلام کو علت لے گا انیک کہتے ہو بے تعلیمہ فہدا نہ اللہ تعالی تعالی علم درک گائیڈنس درک ووجدک غائلا امندر اللہ تعالی غائلا فقیر فاغنا نمالدار کتالا فانوستسکوا دری کارونا اللہ ذکر کر یو دا چی یتیم وی اللہ تعالی ظاہر کر دویم دا چی طبی علم وی اللہ تعالی نہ صرف دا چی عالم کرے بلکہ دا علم مرکز ہو کر دے پورا دنیا پوئے چرتنا حاصل ہے دا پیغمبر تعلیم دا چرتنا پیغمبر اسلام تعلیم دا دنیا پوئے حاصل ہے او دریم تفقیر وی ندور مالدار جو پا یو رزبان سلور نیم شل زرا 90,000 دینار دی تقسیم ہو رہے نوستو سو کا فامل یتیمار چه یتیم دے فلا تقهر نپاغبان غصم کو وام السائلہ ہر چه سوال کو ان کے امختاج دے علم دے فلا تنہر نورٹائما چه سوک دنا دے علم تا پوس کئی نجواب ورکوا واما بنعمت ربکا ہر چه نعمت دے پروردگار تا دے فحدث نداغے بیان کوا نرٹول نلوی نعمت دا قرآن سنت تی دے بیان کوا صحیح یا د ټول نه لوی نعمت دغه مال دی نو د هغه بیان کوه معنا لګیاو اخرت کوي ورکوي ځکه مالدار سره په دې خخکاری چې پیسې لګي کې جمع کوي نو څه مقصد څه دی باندې خخکاری خلک پیدا سره غیرت نه صحیح څنګه دا سره قانون دی موږ دا سره قانون دی د جیب دا موږ سلمي لار ده دې چرته راځي دا دې چې جیب کې لاس نه الله تعالی رسول پاک ته ما بین نعمت ربک چې خدای له سره احسان کړی دی ظاهر کا چې الله تعالی احسان کړی نہ تے ظاہر کا ظاہری کسی طرح مال کسی جیب کلاس والا چاہیے بس تقسیمیں نہ خلاصہ صورت تسلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا